السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو د اختر نه مخکې بل اخر چې کم دینو دوه خوشخبریانې رالي. یوه خوشخبری زموږ سره دا ده چې هغه د عمران خان د کیسونو په باره کې ده، او دویمه خوشخبری د علي امین ګنډاپور د کیسونو په باره کې ده چې بل اخر چې کم دینو حکومت او پی ډی ایم چې کم دینو په مخ باندې سپیړه وخوړه او یو ځل بیا چې کم دی د دې حکومت منافقت چې کم دینو ثابت شو او د عوامو مخې ته راغی. څنګه د هغو منافقت ثابت شو؟ او دریمه خبره به موږ دا کوو چې عمران خان په خپله باندې دا خبر ورکړی دی چې په اختر کې هم چې کم دی نو کیدای شي یو ځل بیا خطرناک اپریشن وشي او په هغې کې ډېر زیات غټ نقصان وکړلی شي. په دې خبره باندې به ډسکشن کوو. د ټولو نه اول راځو ملګرو عمران خان ته په 8 مقدماتو کې چې کم دی نو باقاعده ضمانت میلاو شو، توسیع ورته میلاو شو، یعنی د 3 مئی پورې، یعنی بالکل ټینشن پرې دي اوسي خلک، بالکل د 3 مئی پورې عمران خان له چې کم دی نو باقاعده څوک لاس هم نشي وروړی، ځکه چې باقاعده د 3 مئی پورې چې کم دی نو دوی ته څه میلاو شوله، په دغه کیسونو کې توسیع میلاو شوله. اوس په دې باندې چې کم دی نو بیا پی ډي ایم والا دا سوال راوچتوي چې وګوره څومره په بنډلو کیسونو کې دوی ته چې کم دی نو توسیع میلاویږي، دا نو د هغې جواب صدا رنګې چې کم دی نو ورکول پکار دي چې ټیک ده په دومره بنډلونو کیسونو کې دته چې کم دی نو توسیع میلاویږي، خو تاسو ته پته ده دا دومره بنډلونه کیسونه چې کم دی نو دا وچ برناقه جوړ شوي، دا ټول جعلي کیسونه دي. نو ظاهره خبره ده چې جعلي کیسونه دي، نو دا خو صرف توسیع ده. ان شاء الله العزیز چې د عمران خان دا څومره کیسونه دي دا به ټول چې کم دی نو کلیر کیږي او په دې کې به هغه بری کیږي. او بیا دا خبره هم کړله چې عمران خان چې کم دی نو عدالت ته پیشي په ویډیو لینک په ترور کړو د یو عام خلکو چې کم دی نو د هغه په شانتي کمپیریزن پکار دی چې څنګه عام خلک راځي نو داسې عمران خان له هم چې کم دی نو راتلل پکار دي، څنګه قانون چې کم دی نو عام خلک ډیل کوي داسې عمران خان ډیل کول پکار دي. خو تاسو ته پته ده دوی دغه خبره کوي، خو که دا خبره لږ ټي پر خپل لیډرشپ باندې اپلای کړي چې رانا ثناء الله شو، د دې سره سره چې کم دی نور چې څومره شهباز شریف شو، وسره مریم نواز شوله، نواز شریف شروع که چېرې دا اصول او دا قوانین په هغو باندې اپلای کړی شي نو دا خبره به زه یم چې بده نه، خو به هر حال هغو خو دغې ته سوچ نه کوي، هغو خو ځان ته پرشتې وایي. حالانکې که تاسو سوچ وکړئ د ټولو نه غټ جرمونه، د ټولو نه غټ چې کم دی نو ملک ته نقصان، عدالت چې کوم کولا او توهین کړی دی هغه دغې خلکو کړی، باروبار یې کوي، 2-3 ځله یې وکړو. دا رس تاسو د مخکې چې کم دی نو بار زه اپډیټ تاسو ته درکوم، د دغې خلاف څوک خبر نه کوي، نه دوی له څوک لاس وروړی شي، نه دوی باندې چې کم دی نو دغه شانتي تشدد کیږي، نه دوی چې کم دی دغه شانتي اوچتولی شي څنګه چې په عمران خان باندې وروړي او 24 غنټې مسلسل د هغه په کور باندې اپریشن کیږي. داسې کار د دوی سره نه کیږي. په کار ده چې د دوی خو هم چې داسې وایي چې وایي ټول هر څه دي ایکول شي، او دا خو هر سره یې غواړي، دا خو زموږ دا ټول اډینس هم غواړي چې وایي قانون د ټولو دپاره سیم کړلی شي، یو شانتي کړلی شي. خو د افسوس خبره دا ده چې په هغې باندې عمل درآمد نه کیږي. او ها عمران خان تاسو وایي چې وایي هغه عدالت ته پیشي نه کوي، یریږي او دا نو چې کله بیا درشي نو تاسو پې چې کم دی د دروغو مقدمې درج کوي، یره چې تا خو ډېر کسان راوستي او تا خو چې کم دی نو پولیس یرولي دي، او د پولیسو د یرې د وجې نه چې کم دی دا خو یو قسم له دمکي میلاو شوي ده، او تر دې پورې عدالت له دې یو چې کم دی نو یو دغه ورکړی دی، دمکي ورکړی دی چې ګوره که فیصله دې دغه ونه کړه نو ګوره د ما سره دا خلک را سره دی. هغه خو ته عمران خان فین دی، هغه خو په هغو باندې سر ورکوي. اوس عمران خان ته خو په دې کې ګناه نشته دی چې اوس یو سړی دی د هغه فین دی او هغه په هغه پسې ورپسې دی، ټیک شوله، او هغه د هغه نه جدا کېږي نه، هغه وایي چې بایي چې ته کوم ځای ته ځې زه د دې دپاره چې بایي ستا سر ته خطره ده، او واقعي دروغ خبره نه ده. مخکې د دې نه په عمران خان باندې اټیک ونه شو، د دې وجې نه خلک په هغه پسې ورپسې دی چې بایي د هغه د حفاظت د هغه سیکیورټي چې کم دی نو کمزورې ده، څوک چې کم دی نو حفاظت نشي کولی، نو د دې وجې نه د هغه عوام د هغه سره وسره دی او د هغه په شا باندې ولاړ دی. نو زه یم چې په دې خبره کې څه بد نشته دی، خو دوی د وچو چې کم دی نو دغه مقدمې جوړې کړي دي، ټیک شوله، او په پلاني ځای کې چې مقدمه جوړه کړلی شوه هېڅ پته به یې نه لګي، 15 منټه به یې شوي نه راشه لکه ډزغه سړی ګرفتار کوي. دا کومه قانون دی د دې لکه داسې خبرې دي، یقین وکړئ چې په دې پسې به تاسو له خندا درشي، او بالکل دا ستاسو نه مخکې کېږي. لکه په دې کې زه به ویم چې د ځانه مونږ څه خبرې نه ایډ کوو، بالکل دا هر څه ستاسو د مخې چې کم کېږي. اوس راځو علي امین ګنډاپور ته. علي امین ګنډاپور باندې چې څومره هم د دهشتګردۍ کیسونه هغه ټول چې کم دی نو ختم کړلی شو. تاسو ته پته ده دا د حکومت په مخ باندې څپېړه ده، دا دغې حکومت دغه جعلي کیسونه دغه کړي وو. کیس چې ختم شي د دې مطلب دا دی چې تا کم کیس دایر کړی، تا چې کم کیس په ده باندې جمع کړی او په ده دې کم کیس کولو نو هغه چونکې ستا خبره دروغ وه، یعنې ته منافق وختې، ټیک شوله، نو چې ته منافق وختې چې ستا په دې کیسونو کې ته منافق وختې نو ستا به نورې خبرې کومه رښتیایي
د دې نه کولاو پته لګي خو که څوک لږ خس کې غونتې دا دماغ وجنګوي لږ سوچ وکړي ملګرو ټیک شوله. او بیا په اخره کې چې کوم دی نو مونږ راځو چې د عمران خان یو پیغام ورکړی هغه ویلي دي چې دوی نه قلاریږي او همیشه بیا هم چې کوم دی نو داسې چانسز ماته داسې خبرونه میلاو شوي دي چې په ما باندې دوباره دوی چې کوم دی نو دغه شانتي اټیک وکړي او د اختر ته هم چې کوم دی نو نه پرېږدي او غټ اپریشن وشي کېدای شي په دې کې ډېر غټ جاني او دغه نقصان وکړی شي. اوس خو چې کوم دی نو خبره باقاعده های کورټ 15 ججانو مخې ته تللې ده نو ان شاء الله چې زر تر زر په دې باندې فیصله وکړلی شي او خبره به چې کوم دی نو کلیر کړلی شي. خو دا چونکې نوي او تازه اپډیټ سره له معجزه ستاسو سره لازمي شریک کما ملګرو. ویډیو پیغام د سره ضرور د ټولو ملګرو سره شیر کړئ په کمنټ کې را سره خپل قیمتي رائے هم شریک کړئ. په اخیره کې خپل ورور شاهد اقبال اجازه ورکړئ. د لوی الله فامان.